أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سورة النحل 15 آیتونه شوي وو. مخکې کې تذکره وه د دې چې خلق لګیا دي د الله نه سوا بل ته اوازونه کوي، بل ته رامدد شوی، د بل بندگی کوي، الله یې پرېښودی دی. نو دی چې د چا بندگی کوي نو هغه خالقان خو نه دي، هغې څه شی پیدا کړی نه دی، په خپله باندې هغې محتاج دي، په خپل ناسته ولاړه کې، په خپل پیدایش او په خپل مرګ کې، د ژوند په هره مرحله کې هغه بل ته محتاج دي. نو هغه به چاله څه وکړي؟ نو بیا چې کوم مخکې تیر شوي خلق دي نو الله رب العزت وی اموات غیر احیاء، دا مړه دي ژوندي نه دي، یا که ژوندي دي وس دنیا کې نو هغه معنا مفسرین کوي چې اموات مړه کېدونکي دي، غیر احیاء په دنیا کې همیشه پاتې کېدونکي نه دي، یو وخت به هغې له مرګ راځي. وما یشعرون ایان یبعثون، او دی پویږي هم نه چې کله به دی راپورته کولی کېږي. بیا مسله د توحید ذکر کوي چې الہ ستاسو هغه یک یو الہ دی، بل څوک نشتی. حاجت روا مشکل کشا فریاد رس هغه یو ذات دی. نو هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې نو د هغې باندې دا خبره مسله د توحید په هغې باندې بده لګي، هغې بده ګڼي، هغې د دې نه انکار کوي، په دې باندې خفه کېږي چې کله ته مسله د توحید شروع کې نو دی به خفه شي، په زړه کې خفه شي، په مخ باندې اثر شروع شي، لکه رستو به راځي تعرفو فی وجوههم المنکر، تبا داغی په مخونو کې خفګان محسوس کې چې کله دی اوري مسله د توحید نو زړه کې خفه شي، اثر په مخ باندې ښکاره شي، او بیا وایي کېدی شي نږدې ده یکادون یستون بالذین یتلون علیهم، په هغه کسانو باندې حمله وکړي چې هغې ورته دین بیانوي، آیاتونه بیانوي، قرآن بیانوي، مسله د توحید بیانوي. سورت حج کې به دا خبر هم راځي. الله رب العزت الہ دے، هغه مشکل کشا دے، فریاد رس دی. نو دا خلق بده ګڼي دا خبره، وینا الله دا خبره دا چیزونه تقسیم کړلی. نو الله نه دی تقسیم کړي، دی خلقو په خپل منځ کې چا چاله نومونه ایښودي دي، چاله یو نوم او چاله بل نوم، دی لګیا دي د دغې مسلې د توحید نه تکبر کوي. الله وی لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خامخا الله پوهیږي په پټه باندې په ښکاره باندې دا خلق څه پټوي څه ښکاره کوي، په هغې باندې الله پوهیږي. او څوک چې تکبر کوي د مسلې د توحید نه، د الله د حکم نه، د پیغمبر د طریقې نه، نو الله یې نه خوښوي. او د هغې خبره وه مخ دې کم
کومه مسله چې نازله شوې ده قرآن کریم نازل شوی دی د دې په باره کې هغه وایي اساطیر الاولین، دا خو مخکینی لیکلی شوي قصې دي. کله وایي دا دروغ دي، کله ورته څه سره نسبتونه کوي. نو دا څه دپاره کې دی؟ دپاره چې خلک ګمراه کي، خلک بل طرف ته واړوي. نو څوک چې ولګېد او بل څوک یې ګمراه کو، نو د باندې خپل کم ګناه چې دی اخو دی، خو هغه چې کم ګمراه شوی دی د ده په وینا باندې، د ده په کوشش باندې، د ده په عمل باندې، د ده په وینا باندې، نو هغه چې څومره بد عملي کوي، نو د هغه په عمل کې د ګناه هغه برخه هم ده، هغه به ده ته میلاویږي. قیامت په ورځ باندې به دا ټول اوچتوي. وروستو صورت عنکبوت را روان دی، نو هغې کې هم وایي دی به بوجونه اوچتوي، لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، دی به بوجونه اوچتوي خپل د خپلو بوجونو سره نور هغه بوجونه چې دی ته هغه په د دې د عمل په وجه باندې میلاویږي. هغه کسان یې کوي چې هغه دی ګمراه کړلي. وسوي قد مکر الذین من قبلهم، دا چلول هغه کسانو کړلی چې کم د دې نه مخکې وو. الله رب العزت یو یره ورکوي، تخویف ورکوي، یو یادګیرنه کوي چې او دا یاد وساتئ. ګورئ چا چې د الله نه د منلي، د الله د رسول نه د منلي، نو الله تباه کړلي. د هغې هغه کورونه څه شو؟ هغه کورونه الله د زیلو نه ویستلي، د هغې هغه آبادۍ الله د زیلو نه ویستلي. دویمه دا ده چې آبادۍ یې الله را غورځولي او هغه دیوالونه یې په چتونو باندې له پاسه را غورځولي. عذاب پې د داسې ځای نه راغلی چې د دې په وهم و ګمان کې هم نه وه. موږ خو مضبوط ځایونه جوړ کړلي، مضبوط دی چې په دې باندې دا خو بعضې څیزونه داسې چې هغه بمپروپي، بعضې داسې چې هغه په زلزله کې نه خرابېږي. نو دې داسې څیزونه جوړ کړلي چې دا په زلزله کې هم نه خرابېږي، دا په بمانو باندې هم نه الوځي، هغه کې نه خرابېږي. نو الله پې داسې عذاب راوست چې د دې په وهم و ګمان کې هم نه وه. قیامت ورځ را روانه ده، قیامت پر ورځ باندې الله تپوس کوي. نو دا به تپوس کوي چې او تاسو چې کم شریکان ځان له دنیا کې نیولي وو، هسې شو کم ځای دي دنیا کې؟ څوک لګیا دی؟ نو چا پیر نیولی، نو چا فقیر نیولی، چا مولا نیولی او نو چا پیر نیولی، نو چا یو نیولی او چا بل نیولی. نو چې کله د هغه خلاف کې چېرته خبره وشي، د الله خلاف کې که وکړي، د پیغمبر خلاف کې وکړي، نو دی څه نه وایي. خیر دی دا خو الله او پیغمبر خو زموږ شریک دی، وایي کوي دي. لیکن چې کله د د پیر په باره کې خبره کوي، د مشر په باره کې خبره کوي، د مولا په باره کې خبره کوي، وایي کنتم تشاقون فیهم، تاسو پې چاودئ، د هغه خلاف نه برداشت کوي، د انسان خلاف نه برداشت کوي. د پیر او د فقیر هغه خلاف چې کوي، نه دی نه برداشت کوي. ولې؟ د خپل څه چې دي ټولې هغه له ورکړلي. نو چې کله یو سړی د هغه ضمیر چیلنج کوي، د عقیده چیلنج کوي، نو دی هغې باندې غوسه کېږي. قیامت کې به ویلی کېږي شرمندګي ده، که عذاب دی نو کافرانو دپاره دی. قیامت په قبر دنیا کې هم ملائک برازي، نو ثابت اخلي،
په داسې حال کې چې دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي نو روغه به مخکې کوي او دا به وایي چې نه موږ خو چې د ګناه موږ کړی نه دی ګناه خو زه پیژنم نه شرک خو زه نه پیژنم ما خو شرک اړو کړی نه دی شرک څه ته وایي دنیا کې خو لګیاو د شرک کاو دنیا کې خو دی لګیاو د قرآن او د سنت خلاف یې کاو لیکن دی وایي نه ما نه دی کړی الله یې ولې نه دی کړی الله پوه دی په هغه څه باندې تاسو کوم عمل کاو نو ادخلوا ابواب جهنم زئی دروازو د جهنم باندې داخل شئ دیتا یا به ویل کېږي په قیامت کې او دویمه دا ده چې دیتا اشاره ده د عذاب قبر چې کله دغسې سړی مړ شو کافر مړ شو مشرک مړ شو وایي زه جهنم ته چا ته وایي د هغه روح ته وایي نو روح هغه لاړ سجین ته لاړ جهنم ته لاړ هغه باندې هلته کې اور بلیږي دلته کې بدن پروت دی په بدن باندې اثري الله قادر دی ګټې له ورکولی شي نو انسان دی نو انسان خو خامخا انسان دی دلم ورکولی شي هلته کې په برزخ کې عذاب دی نو هلته کې د روح باندې اصل معامله ده نو دلته کې په دې قبر کې چې دا کم بدن پروت دی نو په ده باندې ماثر دی نن سبا خلق لګیا دي دروغ وایي پلان کې د قبر عذاب نه مني دروغ وایي قبر عذاب به څوک نه مني قبر عذاب قرآن نه ثابت دی او دی وایي نه زه چې څنګه وایم هغه شانتي ته ومانه دلته کې قبر کې موږ ورته ودرېږو نو هغه اوري کله جواب راکوي کله مشورې ورسره کوو نو مشورې هم راکوي دغسې ومانه وایي داسې یې نشم منلی هغه جدا عالم دی دا جدا عالم دی بیا ورپسې خبره کوي مؤمنان نه چې تپوس وکړي مسلمانان نه تپوس وکړي ستاسو رب څه نازل کړلي وایي زموږ رب ډېر خیر نازل کړلی هلته هغې ته یې څه نازل کړلی وایي دا خو پخوانۍ قیسې دي او دلته چې مسلمان نه تپوس وکړي نو ډېر خیر نازل کړلی نو د دې خلکو دپاره دنیا کې هم ښه حالت دی آخرت کې به هم دا متقیان خلک دی نو نعمه دار المتقین د متقیانو هغه کور چې دی نو ډېر ښایسته دی هغه څه دی جنت دی جنت ته به داخلېږي جنت د همیشوالي دی د هغې نعمتونه دي او کله چې د دې نه ملائک ساه اخلي هلته کې مخکې نورو ظالمانو مشرکانو کافرانو نو د هغې سره د ملائکو یو قسم رویه وه او دلته کې چې مسلمانان دي مؤمنان دي موحدان دي نو د هغې سره معامله بل شان ده چې راځي ملائکو ته سلام پیش کوي او یې ځئ جنت ته ځئ د آیاتونو کې دواړو کې مخکې کې عذاب قبر ته اشاره ده او دلته کې تنعیم د قبر ته هغې ته اشاره ده نو کله چې سړی مړ شو نو دغې دنیوي دا قبر چې دی کې ښودی شوی دی که نه دی خو د ده دپاره دا عالم چې دی دې ته قبر عالم وایي دې ته د برزخ عالم وایي قبر او برزخ چې وګورئ نو دا یو شی دی څوک ورته قبر وایي څوک ورته برزخ وایي اخوا ته دی د دنیا ختمه ده د دنیا سره تعلق ختم دی قیامت چې کله راشي نو هلته کې د قیامت هغه خبره به وي د هغې تذکره به کوي قد مکر الذین من قبلهم یقینا چلول کړل هغه کسانو چې د دې نه مخکې وو فات الله بنیانهم من القواعد نو الله راوویستل بنیادونه د دې د چتون د بنیادونه د دې د زیلو نه فخر علیهم السقف نو رارتاو شو پاغه باندې چتونا من فوقهم لپاس داغینا واتاهم العذاب او راغه پدی باندې عذاب من حيث لا يشعرون د داسې زین چې دی شعور نه لرو
عذاب راځي په دې باندې د داسې ځای نه چې دې شعور هم بیا نه لري. خبره داسې ده که مخکې تېره شوې ده که وروستو را روانه ده نو د خلکو باندې دا خلک پوهېږي هم نه، پته هم نه لګي کم ځای نه راغی. نو کله کله داسې وشي الله رب العزت یې د ویښ نه کله چې زلزله راولي نو د ویښ نه راګزار کی، نو چې راګزاري کی نو دا چې چوت شي نو چته را اورځيږي او دا دیوال په لپاسه راشي. کله کله داسې وشي چې د زیلې نه راونه باسي، چتونه را اورځيږي، منډي دیوال نه پاتې شي، نو دا منډي دیوال نه بیا وروستو په دې چت باندې را پریوزي، وخت چې تیریږي ورو را غورځيږي. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، الله راولي عذاب واتاهم العذاب او راشي پدی باندې عذاب من حيث لا يشعرون داسې زینه چې دی شعور نه لري. ثم يوم القيامه يخزيهم، بیا د قیامت پر ورځ باندې الله شرمنده کوي دی لرا ويقول وي بورتا اين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم، کم زیدی زما شرکا هغه چې تاسو چاودی پاغي باندې تاسو به غوسه کېدی داغي په خلاف کې چې چا بخوي چا به خبره کوله دی به غوسه کېدو پلان کې بابا سني شي کوله نو کدا به دیوې لکه ماچس چې وته ورته کینو بړخ کوي غوسه کېږي د غوسې نه چاو دی دلته کې تشاقون وي تشاقون فيهم. بعض خلک غصه شي نو غصه نه هغه غصه برداشت کیږي نه سره وي دې چويجو ابازي یوځه کی وي زفرا زفرة القيز وكاد ان يتميز من الغيظ، د غصې نه نږدې و چې چودلې وېخه نو دیم چوي پس کی چوي د الله خلاف کې دې نه چوي د پیغمبر خلاف کې نه چوي، لیکن چې د پیر د الہ خلاف دیو کو نو دې پچوي. قال الذين اوتوا العلم، ویلی دی آقا کسانو چې علم ولا ورکړی شي د یقینا شرمندگی یا قال باندې او بوي تحقق وقوع باندې دلالت کوي، آئنده لپاره خبر را روانه ده. قال الذين اوتوا العلم ويبا کسان چې علم ولا ورکړی شي د ان الخزي اليوم، یقینا شرمندگی نن د نن ورځې والسوء او عذاب الكافرين په کافرانو باندې ده. الذين تتوفاهم الملائکه ظالمي انفسهم، دا کافران هغه کسان دي کله چې سا اخلي د دینه ملائک ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي شرک کوونکي دا شرک په وجه باندې په خپل ځان باندې ظلم کوي. فالقوا السلام، نو دیبا مخکی کئی سلامتیا مخکی کئی بروغا دیبوی ما کننا نعمل من سوئن، منگا نو چی عمل یو کاو دا بدئی، منگا نو چی عمل یو کاو دا شرک. بلا ولینا درو ولی وے ان اللہ علیم، یقین اللہ پو دے باغ سمائن چی تاسو کم عمل نکول دا ہر سا لکلے کی گی اللہ تا خو ہر سا معلوم دی لکلو تے ضرورتم نشتی، لیکن اللہ رب العزت پدی باندے حجت بقائمی. فادخلوا ابواب جہنم، نو داخل شئی دروازو د جہنم تا خالدین فیہا میشبہ پدے کے فلبئس مثوى المتکبرین، نو خامخا ډیر بد دا ٹھکانہ دا پار دا تکبر کو ان کو. توحید نے تکبر کاو، دا اللہ دا حکم نے تکبر کاو، دا پیغمبر دا طریقے نے تکبر کاو، دی دا پار ډیر بد ٹھکانہ دا. نو فدخلوا ابواب جہنم، نو کله چې د سا اخلی په دغه وخت کې د باره کې ویل کېږي فدخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه وي په دې کې فلبئس مثوى المتکبرین، نو خامخا ډېر بد دی ځای ټکانه د تکبر کوونکو. وقیل للذین اتقوا، او ویل شي هغه کسان ته چې تقوا اختیار کړل ماذا انزل ربکم،
او کله چې ویل شي هغه کسانو ته چې تقوا اختیار کړل، مومنان دي، مسلمانان دي، قرآن او سنت باندې عمل کړل، نو کله چې دې ته ویل کېږي څه نازل کړل ستاسو رب، قالو خیرا، وی خیر نازل کړل. قرآن کریم کې خو خیر خیر دی زما استاد پاره، کم چې اوامر دي پاغي باندې عمل کوا، کم چې نواهی دي داغه نه ځان ساته. للذین احسنوا، دا کسان د پاره چې ایمان راوړل، توحید منل فی هذه دنیا حسنه، داغه د پاره په دې دنیا کې خیسته حالت ته، په دنیا کې داغه د پاره نیکی دا، داغه د پاره خیسته ژوند دی. ولدار الاخرته خیر، ولدار الاخرته خیر، او خامخا کور د اخرت چې ډیر غوړه دی. ولا نعم دار المتقین، او خامخا ډیر خده کور د پاره د متقیانو، د متقیانو کور ډیر خیسته دی، ډیر خده. جنات عدن، جنت د همیشوالی، یدخلونها، داخلی کې باغ ته تجری من تحتها الانهار، چې بهیږي بلاندې داغې نه نهرونه، لهم فیها ما یشاءون، د دې دپاره په دې جنت کې هغه څه به چې دی به غواړي. جنت کې څه دي؟ چې څه دی غواړي هغه به وي. بعضې خلک پکې نورې غلطې خبرې کوي، نو دا چل به پکې، نو دا به پکې، څوک وایي نسوار به پکې، څوک څه وایي څوک څه وایي. لهم فیها ما یشاءون، د دې دپاره به په دې جنت کې هغه څه چې دی به غواړي، دی چې څه به غواړي هغه به پکې. لیکن هلته کې الله رب العزت وایي د دې د زړونو نه هغه کینه، خفګان، هغه بعضې څیزونه هغه د دې د زړونو نه به ما ویستلي، نو د دې زړه به دغې څیزونو ته نه کېږي کوم چې نن دی په دنیا کې لګیا دی. وایي دا پلان کې شی پکې، دا پلان کې پکې، نو چې کوم خراب څیزونه دي، اسقا څیزونه دي، نو هغه څیزونه پکې نه وي، د هغې نه به ښه څیزونه به وي، د ده به هغه طرف ته فکر هم نه وي. کذالک یجزی الله المتقین، دارنګې بدله ورکوي الله متقیانو لره. الذین تتوفاهم الملائکه، دا هغه کسان دي متقیان چې سا اخلي د دینه ملائک، متقیان دي، موحدان دي، مومنان دي. نو کله چې د دینه ملائک سا اخلي، طیبین، په داسې حال کې چې دی توحید منونکي، دا متقیان خلق. یقولون، نو هغه به ورته وایي، دا ملائک به ورته وایي سلام علیکم، سلامتیا ده په تاسو باندې، سلام دی په تاسو باندې. ادخلوا الجنه، او داخل شئ جنت ته، بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې تاسو کوم عمل کاو. دنیا کې چې کوم عمل یو کاو، د هغې ثمره، د هغې میوه نن تاسو ته میلاویږي. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه، دا خلق انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې راشي دي ته ملائک، او یاتی امر ربک، یا راشي حکم دربستا. فکذالک فعل الذین من قبلهم، دارنګې کار کړل هغه کسانو چې د دې نه مخکې، وما ظلمهم الله، او ظلم نه دی کړی الله په دې خلکو باندې، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ داخله چې په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کاو. فاصابهم سیئات ما عملو، نو اوبرسی دې خلکو ته بد د هغه څه چې دی عمل کړلی، وحاق بهم، او راګیر بکي دی لره ما کانوا به یستهزئون، هغه څه چې دی کم دی پورې خندا کوله، دی چې په څه پورې خندا کوله، دا خندا به تې وځي وي ښه، هغه څه به دی راګیر کي. قد مکر الذین من قبلهم، یقینا چل ول کړل هغه کسانو من قبلهم چې دینه مخکې وو. فات الله بنیانهم من القواعد، نو الله راو ویسل بنیادونه د هغې د زیلونه. فخر علیهم السقف، نو رارتاویږه په هغې باندې چت. فخر علیهم السقف، نو رارتاو شو په هغې باندې چت، من فوقهم، د دې له پاسه نه، واتاهم العذاب، او راغې په دې باندې عذاب، من حیث لا یشعرون، د داسې ځای نه چې دې شعور هم نه لرو. بعضې مفسرین وایي دا د نمرود هغه کور و، د نمرود هغه بنګله وه، د شیشو یې جوړه کړې وه، نو څه چلو شو، الله پې هغه رارتاو کړه،
هغې کې ذلیله کو خوارې کو په هغې کې مړ کو مردارې کو. او بعضې وایي نه دې ته ضرورت نشته څوک دي هغه نمرود دی او که نور دی. سو ډېر شي خلک کافر تیر شي دي او ډېرو خلکو باندې کورونه وران شي دي. زیونه ځان له جوړ کړلی یو پکې شیداد و ځان له جنت جوړ کړی وی څنګه چې هغه د خپل جنت ته داخلېدو یو وخت په دن نکړه یو بهر وا حکم د الله د طرف نه راغی ساتې واخله اخوا ته پرې نه خوخه په دې منځ کې بیلې کو. یو وخت په دن نه یو بهر دی لګیا دی فخر کوي غرور کوي تکبر کوي. وی آلته بس جنتی د جنت ځان دلته جوړوم وی او نو دلته کې ته ځان هر څومره چې جوړ کې نو دا سا به چل کې دا سا خو یو پیرې خاتون کې دی دا به زی لړکیږي به دا به جدا کیږي. دا فیصله اٹل شوی ده کل من علیها فان په دنیا کې چې څومره دي اټول پنا کیږي. یو ذات د الله دی چې هغه باقی هغه وو او یبا نور چې څومره دي ختمېدونکي دي پناه کېدونکي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي وو لیدو للموت وابنو للخراب پیدا کوئ نو د مرګ دپاره څومره چې کېږي څومره چې پیدا کېږي د مرګ دپاره. بچی چې پیدا کېږي نو دا چې څنګه پیدا شو نو د پیدا د مرګ دپاره دی او دی روان دی مرګ ته ورځ او شپې لنډوي چې کال تیر شي دی خوشحالي کوي وایي دا څه ته وایي سالګره شوه سالګره ده وایي خوشحالي کېږي مرګ ته نږدې شو دی وایي دغه یو کال لوی شو کال لوی شو خو هلته کې عمر دې کټ شو بلکې هر کال باندې دی ځان له سالګره کوي خلک ولا سالګره کوي کیکونه کټ کوي او یو ورځ به تم کټ کېږي دا عمر کټ کېږي روان دی. اے غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردن نے تیرے عمر کے ایک گڑی اور گٹا دی. هلته کې ټک ټک کېږي او خبر خلاصه شوه یو کټ شو بل کټ شو ورځ کټ کېږي او دې ځان ته کال په کال یادوي او زما د عمر نه یو کال کټ شو بل کال راشي بل ختم شو مرته نږدې کېږي دی خوشحالېږي. ثم یوم القیامت بیا د قیامت پر ورځ باندې یخزیهم شرمنده کوي به الله دې لره به یقولو وی به الله وی به ورته الله تپوس به کوي این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم کم ځای دي زما شرکا چې تاسو شرکا ګڼل چې تاسو چاودئ په هغې باندې د هغې په وجه باندې به تاسو غوسه کېدئ کم ځای کې دي هغه. قال الذین اوتوا العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته کنزل نه دی کړي بدرد نه دی ویلي لات منات عزا دې شدونه ته بدرد نه دی ویلي کنزل نه دی کړي خدای وی چې هر څه چې کوي نو الله کوي دی نشي کولی دی وایي زموږ الهو ته کنزل کوي هلکه کنزل هغه کړي نه دي حقیقت خبره چې کومه کوي هغه وایي د کنزل دی وایي کنتم تشاقون فیهم تاسو پی چاودئ. قال الذین اوتوا العلم وی با کسان چې علم ول ورکړی شی دی ان الخزي اليوم یقینا شرمندگی نن ورځې والسوء او عذاب دی په کافرانو باندې الذین تتوفاهم الملائکه دا کافران اخل دي چې ساخلی دي نه ملائک ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې دلته وی ظلم کوونکي الته کې وی طیبین پاک خلق دے فالقوا السلام نو مخی کئی بدی روغا سلامتیا ما کننا نعمل دی بوئی منگا نو چی منگا عمل کاؤ دا بدی دا شرک بلا ولین ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یقین اللہ پو دے پاس مانی تاسو کم عمل کاؤ فدخلوا ابواب جہنم نو داخل شی دروازو دا جہنم تامی شبہ پدی کی فلبیس مسو المتکبرین نو خامخا دیر بد دے ٹکانا دا پار دا تکبر کا ان کو وقیل الذین اتقوا او ویلکی کی با کسان تو تقوی اختیار کر لمازا وقیل او کل چې ویلې شي مخکې سره ده الته کې وی
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ نو دلته کې وایي وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا کله چې ویل کیا کسان چې تقوا اختیار کړل موحدان دي مؤمنان دي ماذا انزل ربکم سنازل کړل تاسو رب قالوا خیران وغیبت وی خیر للذین احسنوا دا کسان د پاره چې احسان کړل توحید من الله ایمان راوړل فی هذه دنیا په دې دنیا کې حسنت داغی د پاره حالت ته ولدار الاخرت خیر ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت چې ډیر غوړه ده ولنعم دار المتقین او خامخا کور د ډیر خده کور د پاره د متقیانو جنات عدن چې جنت د همیشوار يدخلونها داخلي کی باغ ته جنت تجری من تحت الانهار بئی گلان د داغینه نهرون لهم فیها ما یشاؤون د دې د پاره بئی پدې کې هغه څه چې دی غواړي کذالک یجزی الله المتقین دارنګ الله کذالک یجزی الله المتقین دارنګ الله بدل ورکې متقیان لرا الذین تتوفاهم الملائکه کسان چې سا اخلی د دین ملائک طیبین په داسې حال کې چې دی موحدان یقولون دی وی سلام علیکم ملائک و توي سلامت یادی پتا سبحانه ادخلوا الجنه او داخل شي جنت بما کنتم تعملون پس او د دې تاسو کوم عمل کاو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه داخله کې انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي په دی باندې ملائک او یاتی امر ربک یا راشي په دی باندې حکم دربستا کذالک فعل الذين من قبلهم داري کار کړیا کسانو چې دین مخ کېو وما ظلمهم الله ولا ظلم نه کړي په دې خلکو باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ داخله چې په خپل ځان باندې په خپل ظلم کاو فاصابهم سیئات ما عملوا فاصابهم نو ورسیدل دیتا بد پسوب دا چې عمل کړل دي وها کبي مراګیر کړل دي لرا ما کانوا بیستازیون غس چې دي کوم دي کوم خنداګانی کولې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.